الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. قابل قدر اما عزیزان محترم، قرآن مجید چکم به حرمتی و به ادبی شوی دا دغه قرآن به ادبی دا یو وړه خبره نه ده بلکې دا یو ډېر سخت ډېر خطرناک او یو ډېر عالمي سازش دی. د دې سازش مقابله هغه مسلمانان امت ته په کومې طریقې سره کول پکار دي. د دې لپاره لږ غونډه کې فکر سوچ تدبر او تفکر پکار دي. قرآن مجید یو داسې عظیم و شان کتاب دی چې دې کتاب عزت و عظمت، دې کتاب تقدس او دې کتاب رفعت شان خپل رب ذوالجلال بیان کړی دی. او حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی خیرکم من تعلم القرآن، تاسو کې بهترین کس هغه دی چې هغه قرآن زده کړي. اوس دا قرآن چې کومه به حرمتي د سویډن په علاقې کې شوې ده، د سویډن په ملک کې شوې ده، د دغه ملک خلاف پوره دنیا یک زبان ده. دغه قرآن به ادبي خلاف مونږ ته څه کول پکار دي؟ مونږ ته پکار دا دي چې مونږ د دغه بې ادبۍ او د دغه بې حرمتۍ خلاف قرآن د خپلې سینو سره ملو کړو. د قرآن هر حرف په خپلو ذهنونو کې یاد کړو. د قرآن په هر یو حکم باندې مونږ عمل شروع کړو او د قرآن مطابق مونږ زندگی تیرول شروع کړو. د دې نه علاوه مونږ د خپلو بچو په سینو کې هم قرآن داخل کو. ځکه چې حسین احمد مدني رحمه الله په وخت کې همدغه شانتې یو واقعه شوې وه. حسین احمد مدني رحمه الله یو وړوکی ماشوم مخې ته کړ او په غټې جلسې کې په هغې باندې تلاوت وکړ او دنیا ته یې وښوله ای خلقو تاسو د قرآن د میټاولو کوشش کوئ، د دې سینو نه به قرآن څنګه میټاویږي. د دې د وجې نه د قرآن د دې بې حرمتۍ او د دې بې ادبۍ خلاف صرف په سوشل میډیا، په پرنټ میډیا، په الکترونیک میډیا باندې مونږ ته آواز نه دی اوچتول پکار، بلکې مونږ ته د قرآن سره د عزت او د احترام رشته قایمول دي، بلکې مونږ ته د قرآن سره د محبت رشته قایمول دي. هغه رشته قسم په خدای چې قرآن سره دغه رشته مونږ قایمه کړو نو د قرآن دغه رشته، د قرآن دغه تعلق، د قرآن دغه دوستی هغه تا په قبر کې هم نه پرېږدي. دا یاد ساتئ، په قبر کې هم قرآن هغه چې دی نو باقاعده طور سره په قبر کې قرآن د دې سړي سفارش کوي چې کم خلقو د قرآن عزت او احترام کړی دی. یو واقعه را یاده شو، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه حضرت شیخ مفتی غلام الرحمن سے ارشاد فرمایلی وه، د تاریخ کتاب لیکلی دی چې کله حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وفات شو نو خلقو ډېر زیات غم شروع کو، په دنیا کې ډېر غم شو، تکلیف شو، پریشانی شوه. خلقو وی دا خو د قرآن ترجمان وفات شه، ترجمان القرآن لاړه، اوس به څه کېږي؟ ډېر تکلیف و ډېر پریشانی وه. په دغه ټایم کې یو مارغه راغی او د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کفن ته وردننه شو. چې کله د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کفن ته دغه مارغه وردننه شو نو خلقو د دې خبرې چې دی نو خلقو
ادراک شروع کو چې هغه مارغه څه شو چې هغه ترنه لرې کړو. د دې نه بعد چې کله دا واقعه اوږده شوله هغه مارغه یې وکته هغه مارغه نه و. بیا یو صحابي هغه ورته ووی چې دا اصل کې قرآن دی، دا د قرآن سفارش دی چې دا د دې سره قبر ته ځي او په قبر کې به باقاعده طور سره د دې سفارش کوي. دا هغه صاحب دی، دا هغه ملګری دی، دا هغه دوست دی چې دا په موږ قبر کې هم نه پرېږدي. عزتمندو د دې د وجې نه د قرآن سره دوستي وکړئ، د قرآن سره تعلق قایم کړئ. د قرآن د دې بې ادبۍ خلاف زما او ستا په ذمې باندې صرف او صرف دا یو کار دی چې مونږ قرآن خپلو سینو کې ځای کړو، مونږ خپلو بچو باندې قرآن ووایو او زمونږ زندگی د قرآن د احکاماتو مطابق شي. ډېره ډېره مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.